بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما لوجود المناسبة، وفي عطفها على الأخرى فساد، فيترك العطف دفعا للوهم كقوله وتظن سلمى إنني أبغي بها بدلا أراها في ضلال تهيمو. تیرو درسونو کې مونږ او تاسې وویلې چې دوه مواضع د وصل دي او 15 مواضع د فصل. په هغه 15 مواضع د فصل کې مو اول نمبر وویلو چې د دواړو جملو په درمیان کې کمال اتصالي او د کمال اتصال 3 صورتونه ذکر کړل. دواړه جملې بدل مبدل منه وي، دواړه جملې مبین او بیاني، دواړه جملې مؤکد او تاکید. دلته به هم فصل کې بیا یې دویم ځای ذکر که چې کمال انقطاع وي خو بدون الایحاء. پې پوه شوئ؟ بیا یې دریم ځای ذکر که شبه کمال اتصال. اوس درته ذکر کوي څلورم ځای. څلورم ځای څه شی دی؟ شبه کمال انقطاع. دا په کوم ځای کې وي؟ داسې بیان کوي د جمله راشي، د دې نه مخکې دوه جملې راغلي. څو راغلي؟ دوه. اوس د دې عطف په دې مخکینو دوو کې په یوې باندې چې وکړي صحیح کېږي. پې پوه شوئ؟ خو په دې بلې باندې عطف نه صحیح کېږي، فساد راولي. دې ځای کې به ته داسې کار کوې چې عطف به نه کوې. پې پوه شوئ؟ ولې که تا ووې عاطفه راوړه، تا خو به عطف کړی په مخ کې که نه، څوک به یې په دې لنډه باندې درنه څه شی کي؟ عطف کی. فساد به راشي که به راشي؟ دې ته ویل کېږي شبه کمال انقطاع. مثال کې به پوره پوه شئ. شاعر شعر وی، اول د شعر معنا یاده کوي. وتظنو ګمان کوي سلما، دا د د محبوبې نوم دی سلما. د څه ګمان کوي؟ انني بېشکه زه چې یم ابغي تلاش کومه بها په دې باندې بدلن بدل. سلما وی ګمان کوي په ما باندې چې کني زه دا پرېږدمه او د دې په ځای باندې بله محبوبه ځان ته ګورم. شاعر وی اوراها، زه ګمان کومه په دې باندې فی دولالې چې دا په گمراهی کې ده، تهیمو پریشان. وایي زه پې ګمان کوم چې دا په دې ګمان کې څه ده؟ غلطه ده. پې پوه شوه؟ کوم ګمان چې په ما کوي په دې کې دا څه ده؟ په خطا ده. د شعر په معنا پوه شوئ؟ اوس راځئ. تظنو سلما دا یوه جمله ده. تظنو فعل دی، سلما فاعل دی که. انني ابغي بها بدلنا دا دویمه جمله. اوراها فی دولال تهیمو دا دریمه جمله. تاسو ته وویل جمله راشي، د هغې نه مخکې دوه جملې راشي. پوه شوئ؟ اوس د دې درېیمې جملې عطف په دې اولنۍ باندې چې تظن سلما صحیح کېږي. ولې صحیح کېږي؟ د عطف دپاره مونږ شرایط ویلي و، دواړه جملې به خبریې وي یا به دواړه انشایي وي. دا هم خبریه ده او دا هم خبریه ده. پې پوه شوئ؟ بیا مو ویلي و چې د دواړو جملو مسند او مسند الیه کې به مناسبت وي. مناسبت هم شته. دلته مسند تظنو ګمان دی که نه دی؟ اورام ګمان ته ویلی کېږي، دا مسند هم ګمان. دلته دا سلما مسند الیه محبوبه ده که نه، او دلته مسند الیه چې انا ضمیر دی هغه محب دی.
دی کنه دی او د محبوبه او د محب په درمیان کې مناسبت وی کني محبوبه هغه ته ویل کېږي چې محب لري محب چاته وای چې محبوبه لري استاد څه ته وای چې شاګرد لري شاګرد څه ته وای چې استاد لري پلار څه ته وای چې زوی لري زوی څه ته وای نو د مسند الیه په درمیان کې مناسبت شته که نشته شته کنه نو دا شرط هم پکې موجود دی او دا موجود دی نو پکار ده چې و اوراها ویلی شي پوه شوئ تظن سلما جمله فعلیه به معطوف علیه شي و عاطفه اوراها فی دولال تهیمو دا جمله به معطوف پوه شوئ خو په دې دویمې جملې باندې عطف صحیح نه دی ولې نه دی صحیح وایي ځکه چې دلته فساد راځي څه راځي فساد څنګه راځي فساد داسې راځي ګورئ تظنو ګمان کوي سلما د سلما ګمان څه شی دی دی ګمان دی کنه ګمان یې څه شی دی انني ابغي بها بدلا سلما په دې خپل محب باندې څه ګمان کوي چې دی بل څوک لټي ځان دپاره اوراها فی دولال تهیمو دا د چا ګمان دی دا خو د شاعر د محب دی کنه دا خو د سلما ګمان نه دی کدی نه دی اوس کته دلته و عاطفه راوړي نو یو څوک به راولګېږي دا دویمه جمله به معطوف علیه کې او دا به ورباندې عطف کی نو چې دا ورباندې عطف کړله دا خو ګمان د سلما و که نو چې دا په هغه عطف کې خو دا به هم ګمان د چا شي د سلما شي مقصود با د شاعر فوت شي که فوت بنی شي د شاعر مقصود دا دی چې سلما ګمان کوي په ما باندې چې زه د دې په بدل کې بل څوک تلاش کومه شاعر وایي زه په دې ګمان کوم چې دا په دې کې په خطا ده زه بل څوک نه تلاش کوم پوه شوئ خو که په دې دویمې د درېیم عطف کړه بیا معنا دا جوړیږي بیا خو دواړه ګمان د سلما راځي کنه نو بیا معنا دا شو چې تظن سلما ګمان کوي یو ګمان دا دی چې انی ابغي بها بدلا زه په دې باندې بله تلاش کوم او بل ګمان بیا را باندې دا کوي چې زه په دې باندې د خطا ګمان کوم پوه شوئ د سلما په ما دا ګمان دی چې زه په دې باندې د خطا ګمان کوم دا د هغې ګمان دی مقصد د شاعر خدا نه دی کنه مقصد د شاعر څه شی دی چې سلما صرف دا یو ګمان کوي چې زه بل څوک تلاش کوم او زما ګمان دا دی چې دا په دې کې څه ده په خطا ده زه داسې کار نه کوم زه به یې ښه سړی یم پوه شوئ مشر سړی یم زه داسې کار چېرته کوم ذاکره څه وایي وایي زه مشر سړی یم داسې کار وی نه کوم پې پوه شوئ دا څویم ځای شو څلورم شبه کمال انحطاط عبارت ته ګورئ پنځم ځای وایو الرابع څلورم ان تسبق جملتنا دا چې مخکې کړی شي په جملې باندې بجملتین دو جملې یصح چې صحیح کیږي عطفها عطف د دې جملې علی احداهما په هغه دوو کې په یوې لوجود المناسبت د وجې د موجودوالي د مناسبتنا وفي عطفها على الاخرى خو په عطف د دې درېمې جملې کې په دې بلې باندې فسادونه څه شی راځي فساد راځي نو فیترک العطف دلته به ترکولی شي عطف دفعا للوهم د وجې د دفع کولو د وهم اسې نو څوک دا وهم وکړي چې دا په دې دویمې جملې عطف دی که قوله لکه دا قول د شاعر راواخله وتظن ګمان کوي سلما ګمان دا دی چې انني زه چې یم ابغي تلاش کومه بها په دې باندې بدل او شاعر وی اوراها زما ګمان په دې باندې فی دولالنا هغه دا دی چې دا په خطا د تهیمو او پریشانه ده اسې ځان ته ټینشن جوړ کړ پوه شوئ زه یې بله نه تلاش کوم فجملة اوراها دا جمله چې اوراها دا درېیمه جمله ده کنه یصح صحیح کیږي عطفها عطف دی علی تظن په کومه جمله باندې تظن سلما باندې ولكن يمنع من هذا خو منع کړی د دې عطف نه څه شي منع کړی توهم العطف على جمله
ابغي بها توهم د عطف په جملې چې ابغي بها دی څوک به وهم وکړي چې دا په دې عطف دی نو دی وهم د وجې نه اوس دا جمله په اول باندې عطف کېدل څه شی دي ممتنع او منع دي پې ورسېدی کنې په اوله خو صحیح کېږي که نه اوسه نه چې څوک ګمان وکړي چې دا په دې دویمې عطف دی نو دویمې صورت کې خو بیا فساد راځي نو دا مانع شو د وصل نه پوهېږئ فصل شو فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى شبه جمله ثالثه جمله څه شی ده وراها فی دولار تهیمو کنه که ته عطف وکړې دا به د چا نه شي من مظنونات سلمى دا به د مظنوناتو د ګمانونو د سلما نه شي نو سلما خو صرف یو ګمان کړی که مع انه لیس مرادا سره د دې نه چې د شاعر دا مراد نه دی دا د سلما ګمان نه دی دا د خپل ګمان دی ويقال ویلی کېږي چې بین الجملتین فی هذا الموضع په مابین د دې دو جملو کې په دې ځای کې شبه کمال الانقطاع څه شی ده شبه کمال انقطاع پنځم ځای ته راځئ پنځم ځای درته ذکر کوي داسې احتشام دو جملې دي دوه ته نه غواړې چې دا جمله دې زه د دې جملې سره په حکم کې شریکه کم پې پوه شوئ ولې د وجې د مانع نه هلته به یو مانع موجود وي پې پوه شوئ نو دلته به هم ته فصل کې وصله نشي کولی دا پنځم ځای شو یاد مو شو کم ځای دی دو جملې راغلي ته نه غواړې ستا قصد دا نه دی چې ته دا جمله د دې جملې سره په حکم کې شریکه کې ولې د وجې د وجود د مانع نه مانع موجود دی پوهېږئ دا ځای دی دواړو جملو کې توسط بین الکمالین خو مانع موجود دی چې هغه څه شی دی ایهام د خلاف مقصود پې پوه شوئ مثال و اذا خلو کله چې ځان ته شي دا منافقان الى شیاطینهم هغه خپلو رؤساو مشرانو سره قالو نو دوی بیا د ځانتوالي په حالت کې وی خپلو مشرانو ته انا بېشکه مونږ چې یو معکم د تاسې سره یو په دین او په عقیده کې انما نحن مستهزئون مونږ هغې پورې ټوکې کوونکي یو استهزا کوونکي یو الله یستهزئ بهم دا جمله ده الله مرفوع لفظا مبتدا یستهزئ فعل هو ضمیر دی پکې با جار هم ضمیر جار سره د مجرور نه فعل سره د فاعل نه سره د متعلق نه جمله فعلیه خبریه خبر د پاره د مبتدا مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه اوس دلته و رانه وړو چې والله یستهزئ بهم و عاطفه رانه وړو کنه ولې دا ځکه وای دا جمله به یا تعطف کې په انا معکم دی جملې باندې پې پوه شوئ نو چې په دې جملې باندې د عطف کړله نو انا معکم دا خو مقوله د چا وه د منافقانو وه که نه وه قالو منافقانو ویلې څه یې ویلې انا معکم نو انا معکم مقوله د چا ده د منافقانو ده نو که ته دا الله یستهزئ بهم په انا معکم باندې عطف کې نو مقصد به دا شي چې دا به مقوله د چا وګرځي د منافقانو او حال دا چې دا مقوله د منافقانو نه دا قول د باری تعالی دی منافقانو صرف دومره ویل خپلو مشرانو ته چې موږ تاسې سره دوی پورې ټوکې کوو اوس وروستو د خدای تعالی قول دی باری تعالی فرمایي چې الله یستهزئ بهم خدای تعالی به دوی ته بدله د ټوکو ورکړي پې پوه شوئ مانع موجود شو که موجود نشو او یا به عطف کې په چا باندې په دې ټوله جمله باندې قالو ان معکم پوه شوئ قالو باندې قالو فعل دی او دا ضمیر فاعل دی که نو که په دې باندې عطف کې نو بیا مانع د عطف نه موجود دی هغه ده چې دا قالو دوی څه ټیم ویله اذا خلو پوه شوئ کله به چې ځان ته شو قالو نو بیا به دوی ویلې پوهېږئ نو که په دې عطف کې بیا به دا د خدای تعالی بدله ورکول دوی لره دا به هم څه شي موقوف شي چې هغه ټیم کې خدای تعالی بدله ورکوي اذا خلو کله چې دوی ځان ته شي او داسې خو نه ده که
نو دا مانع موجود دی. پوهیږئ کني نور موضع څه شی دی د وصل دی ښه توسط بین الکمالین دی. په کار دا ده چې موږ څه وکړو وصل وکړو ووروړو خو که وصل مو وکړو نو بیا څه شی راځي ایهام خلاف د مقصود راځي که نه راځي. پې پوه شوئ ګورئ ورته. الخامس پنځم قسم ان لا یقصد تشریک الجملتین دا چې قصد ونه کړی شي د شریکولو د دو جملو فی الحکم په حکم کې. ولې لقیام مانعین د وجې د قیام د مانع كقوله تعالی لکه دا قول د باری تعالی راواخله و اذا خلو همداسې دی که دې کې لیکلي و اذا دخلو و اذا خلو الى شیاطینهم کله چې ځان ته شي د خپلو رؤساو خپلو مشرانو سره قالو منافقان وی انا معکم مونږ تاسې سره یو په دین او په عقیده کې انما نحن مستهزئون بېشکه مونږ ټوکې کوونکي و هغوی پورې. الله یستهزئ بهم خدای تعالی وی چې الله تعالی به جزا سزا د ټوکو ورکي دوی ته. فجملة الله یستهزئ بهم دا جمله چې الله یستهزئ بهم دی ځان ته جمله ده کنه لا یصح نه صحیح کیږي عطفها عطف د دې علی ان معکم په کومې جملې په ان معکم باندې. ولې لاقتضائه انه من مقولهم د وجې د اقتضا د دینا چې دا مقوله د منافقانو ده نو که ته دا په عطف کې نو دا به مقوله بیا د چا وګرځي د منافقانو. حال دا خو مقوله د منافقانو نه ده دا خو مقوله د باری تعالی ده. ولا علی جمله قالو او نه صحیح کیږي عطف د الله یستهزئ بهم په جملې باندې چې هغه کومه جمله ده قالو. ولې لاقتضائه د وجه د اقتضا د دې قالونه دا قالو تقاضا کوي چې ان استهزاء الله بهم چې بیا دا استهزاء د الله تعالی په دوی پورې یعنی دا سزا د استهزاء دوی ته مقیدون دا به مقید شي بحال خلوهم الى شیاطینهم هغه حالت د ځانتوالي د دوی خپلو مشرانو ته. ځکه قالو به دوی څه ټایم ویله ځان ته نو که دا دې په قالو باندې ور عطب که خو د دې به هم هغه حکم شي نو بیا به مقصد دی چې کله دوی خپلو شیطانانو سره ځان ته شي نو هلته به خدای تعالی ورته بیا سزا ورکوي او دا مقصد خو نه دی کنه. پوهیږئ ویقال ویلی کیږي بین الجملتین په مابین د دې دو جملو کې فی هذا الموضع په دې موضع کې توسط بین الکمالین څه شی دی توسط بین الکمالین خو معل ایهام که دې وصل وکړه وهم پیدا کیږي د خلاف مقصود. جناور شو